نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نذير له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم هزار بار بشویم دهن بمشک گلاب هنوز نام تو گفتم هزار بے ادبی از سری بالین من برحیز نادا طبیب از سری بالین من برحیز نادا طبیب درد مند عشق را علاج بجز دیدار نیست ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین زما قدرمن عزتمند مسلمانان ورونو رسو جمعہ راسے نبی علیہ السلام په سیرت باندې خبر شروع ده او په اصلیت کې د نبی علیہ السلام سیرت مبارک هر عالم چې هر ځای څه خبرم کوي نو دا د نبی علیہ السلام سیرت ته کاغه د هر
د هرې خبرې متعلق څه بیان کوي، که د یو ګناه متعلق بیان کوي، که د یو ثواب متعلق بیان کوي، که د حرام شي د حرمت متعلق څه بیان کوي، که هغه د عدالت مناسب بیان کوي، که د حکومت متعلق کوي، که د سیاست متعلق کوي، که د هر څه متعلق څه بیان کوي، نو دا د نبی علیہ السلام سیرت دی. سیرت وایي دغې ته چې نبی علیہ السلام اخلاق، عادات، کړو عمل، نبی علیہ السلام ژوند څنګه تیر کړی، څه کړي دي، نو هغې ته سیرت مبارک ویل کېږي. نو دا ټول دا دین اسلام ټول په ټول چې دا د نبی علیہ السلام سیرت مبارک دی. د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې زندگی دا هم د قدرت د کمال نه ډکه ده، او د نبی علیہ السلام د نبوت نه وروسته زندگی هغه خو بیا خود د کمال نه ډکه چې پیغمبري ورته ملاو شوې ده. چې کله د نبی علیہ السلام د نبوت نه مخکې زندگی د هغې متعلق خبره د نبی علیہ السلام د پیدایش نه تاسو ته شروع د زه کوم، نو چې کله د نبی علیہ السلام عمر 25 کاله شو او د حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره نکاح وشوه، نو دغه وخت کې خدیجه بیبي په عربستان کې د ټولو نه مالداره ښځه وه. د ټول عربستان کې چې څومره تجارتګر خلک وو، په هغې ټولو کې د هغه ټولو تجارتګرو مال چې به دې راواغسته، یو ځای به دې کړ ټولو موړي او سرمایه، نو د هغه ټولو هغه موړي چې وه نو د هغې برابر د حضرت خدیجې بیبي په یوازې وه، او دا ټول موړي نبی علیہ السلام ته ورکړه. دا ټول مال یې ورکړه او نبی علیہ السلام هغه ټول په ټول صدقه کړی دی. صد پاسه 1000 کیلو سره زر ته جوړېدل، هغه وخت سره هغه نبی علیہ السلام کیلو داسې جوړېدل چې دا نبی علیہ السلام صدقه، بلکې هغه به ته زه بله جمعه بیا ووایم، دوست مولوي صاحب یو کتاب ډېر ښکلی لیکلی دی، اوس راغلی دی، نوی راغلی دی، لا پوره خور شوی نه دی. پای کې هغې باندې ډاکټر فدا احمد صاحب تقریر کړی، د هغې مرشد دی، د هغې پیر دی، یو ډېر لوی شخصیت دی. هغې پکې دا خبره تفصیل سره لیکلی چې وایي هغه وخت هغه سره زر چې دي چې کوم خدیجې بیبي نبي علیہ السلام ته ورکړي دي، لکه هغه مال چې کوم ورکړی چې د هغې کوم دولت قیمت جوړېده، نو د هغې نه موجوده وخت کې ډاکټر صاحب لیکلي چې نن زما چې په کمرضي حساب کو نه په هغه وخت کې 1 توله 1,20,000 باندې وه، اوس په 1.5 لک نه هم سیوا ده، نو 1,20,000 باندې چې تولې چولې ده، نو یو کریب او ویش ایریب او لکونه کروڑونه او لکونه او زرګونه دا دولت ته جوړېده چې دا ټول خدیجې بیبي نبی علیہ السلام ته ورکړی دی. او دا ټول په ټول نبی علیہ السلام د الله په نامه باندې په ځایونو کې په غریبانانو، فقیرانو، مسکینانو، یتیمانو او داسې د خیر په ځایونو کې نبی علیہ السلام ټول په ټول لګولی دی، او داسې لګولی دی چې کله هجرت بیا نبی علیہ السلام کولو، نو بیا ورسره دومره څه نه و چې یو اوښې بې ځان راغستی وی، نو هغه اوښه بیا نبی علیہ السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغسطی ده او قرض یې اغستی ده. نبی علیہ السلام ورته وی فرمایل چې دا اوښه هغه ورته یو به ستا شي یو به د ما شي، دا ما دواړه واغستې وی نه زما والا اوښه چې ما کوم دا به ستا په ما قرض یې دی پیسې به در کوم. نو قرض ځکه وه چې بیا ورسره پیسې نه وي چې ورکړې وي، دا ټول یې هغه صدقه کړي او خیرات کړي دي. دې دنیا باندې زوام چې در قیامته پورې لا داسې شخصیت به نه راغلی او نه به تېر شوی نه به تېر شي چې د نبی علیہ السلام عمره سخا یې کړي. دومره سخاوت چې کوم نبی علیہ السلام کې وو دومره سخا به بل چا نه کړي. بهرحال نبی علیہ السلام څه وخت بیا حضرت خدیجې بیبي سره تېر شوی دی او الله پاک ولستر و بچي د حضرت خدیجې بیبي نه ورکړي دي، 3 نارینه اولاد او 4 زنانه جنکۍ، او دا ټول د نبی علیہ السلام بچي د حضرت خدیجې بیبي نه شوي وو. یو بچی حضرت ابراهیم صاحب چې دا د ماریې قبطیې رضی الله عنها نه شوی دی، باقي نورې بیبیانې څومره چې وی د هغې نه بچي نه دي شوي. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام بیبیانو کې ډېره محبوبه بیبي وه، نبی علیہ السلام پرې ډېر زیات مین و، خو د هغې نه هم بچي نه دي شوي، او په بیبیانو کې صرف عایشه بیبي وه چې دا پیغله وه، نورې ټولې بیبیانې د نبی علیہ السلام چې وي یا کونډې وي یا پرېښودې شوې وي، او صرف عایشه بیبي پکې پیغله نبی علیہ السلام کړې وه. نو چې په دې کې تقریبا 15 کاله ته نبی علیہ السلام عمر ورسېدو،
نو په دغه وخت کې بیا یو نوې مسله راپېښه شوه خو تر دغه وخته پورې د نبي علیه السلام دغه چې کوم وخت کې لا نبوت نه دی میلاو او د جهالت دور دی نو په دغه وخت کې هم د نبی علیه السلام هغه کمالات او د نبی علیه السلام هغه اخلاق صفات او د هغه خواله او خیالتیا هغه دوره مسلم و چې ټول عربستان تسلیم کړو او نبی علیہ السلام ته امین وی صادق به وته وی داسې امانتګر بل څوک نو داسې رښتونه بل څوک نو داسې صداقت او د اخلاص ولا بنده بل نو د جهالت په دور کې چې لا نبوت نو ملاو او د جهالت دور د خلکو نبی علیہ السلام د وخت سر نه جهالت نشته او د خلکو د جهالت دور چې نو په هغه وخت کې نبی علیہ السلام ته غي امین او صادق ویلي دي دا امانت او صداقت دا د مسلمان سره لازم صفتونه دي چې دی به او چې کله درکې امانت دی ته صرف نه وایي چې یو سړی دی هغه تا سره پیسې کې خو دې مال کې خو د او تا هغه ضایع نه کوي او خراب نه کړي نو دا امانت دی نه امانت دی ته وایي چې د چا کوم حق دی هغه حق حقدار ته ورکړي دی ته امانت ویل کېږي دی ته امانتګر ویل کېږي هغه هر څه حق چې وي چې مثال په تور زکات ته ویستنو چې هغه چاله ورکړي چې زکات پکېږي دا ته امانتګري وکړه او چې هغه چاله ورکړي چې هغه بې ځایه دا ته امانت کې خیانت وکړو تا صدقه وکړه نو دا حق د چا دی شغله دی ورکړو نو امانتګري دی وکړه او که بې ځایه دی ورکړو دا خیانت شو دکه شانتي هر یو شیخ خپل ځای ته رسول دی ته امانت ویل امانت یو سړی دی تا سره تا نه مشوره وغوښته او تا هغه مشوره ورکړه او هغه سړي ورکړه کوم چې ستا په ذهن کې صحیح راتله هغه له صحیح مشوره ورکړه د خپل ذهن مطابق څه چې پړه کې هغه اګه سړي ورکړه نو دا امانتګري ده او کله هغه خلاف ته ورکړه دا خیانت ده لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له نبی اسلام فرمایي هغه سړي کې ایمان نشته چې په امانت کې خیانت کوي او هغه سړي کې دین نشته چې هغه وعده کې وعده خلافی کوي نو نبی علیہ السلام په امین او په صادق باندې مشهور وو دور هغه کې د نبی علیہ السلام یو دغه پیدا شو چې 25 کال ته نبی علیہ السلام عمر مبارک ورسېدو نو په دغه وخت کې یو مسله راپېښه شوه هغه مسله دا و چې خانه کعبه مبارک ډېره زړه شوې وه او د دې چت متنو پریوتې وه کنډر ولاړو او دا کنډر هم دور اندازه کې چې د سړي د سر نه لږ اوچتو دیوالونه نور کته پرېوتی و او دا او یو ډېر خراب او په دې کې یو کوی و هغه کوی کې به خلکو منښتې او دغه به یې راړی چې څه منښته به یې وکړه نو مال به یې راړه سره به یې راړه سنا کوی ته به یې غورځول دا د هغه بس د جهالت یو رواج و نو هغه هم داسې یو شړ کوی پکې پروت و هغې نه یو سړی دی هغه ته اغلام کړی وه هغه غل بیا دی رانیولی هغه نه یې لاس هم کټ کړی او د هغه نه هغه مال هم ټول واپس کړی وی ته د حرم مال وړې خلک اوس د حرم نه هم مال اوس هم وړي غلاګانې کوي دی جوماتونه نه کوي دی جومات بله په دغه ځای خوا کې زمونږ جومات چې دی د هغې نه یو بیټري هم تللی ده یو ته یو پي ایس هم تللی دی اصل داسې مخلوق راغی چې د خدای په کور هم جرأت کولی شي هیڅ پروا هغه وخت کې کافر دی ګوره خبره واورئ زه ته خبره کوم سره کافر دی جهل دی سم جهالت دی خو د خانه کعبې مبارکې احترام او عزت یې پړه کې دوره و چې څه شیله به یې ګوتې نه وړلې وی دا د الله کور دی موږ ته به څه پېښ شي اوس داسې جهالت شي چې د الله د کور نه غلا کوي دا نه وایي چې ما ته به څه پېښ شي تا ته څه پېښ شي یا نه شي خو لکه ته چې داسې ځان غلا وکړې نو ته د خپل ایمان باره کې څه وایې چې زما دا کم ایمان دی او چې ما ته الله پاک پر ورځ د محشر وایي زه پاسم راته وایي چې زما د کور نه دې غلا کړې ده دا خو تا بین الاقوامي غلا وکړه نو د دې به څه جواب کوې د یو کس نه غلا وکړه نو هغه کس ته به څه وخت پس ووایه نو یا به یې ته معاف کړي یا به دې وسوشي ناشی به وله ورکړې خو چې د جومات نه دې وکړه د دې به چا ته څه ووایې د دې به چا نه معافي وغواړې دا خو تا د ټول قوم نه غلا وکړه نو د خانه کعبې مبارکې یو مسله راپېښه شوه او هغه دا وه چې یاره دا سمول غواړي دا ټیکول غواړي دا جوړول غواړي دا د ابراهیم علیه السلام د لاسو جوړه خانه کعبه نه وه د ابراهیم علیه السلام نه پرستو در دغه وخته پورې 3000 کاله تېر شوي دي 3000 سال 3000 کاله تېر شوي دي
نو په 3000 کاله کې یو آبادی ټینګ نه پاتې کېږي، څو ډله به روان شوی را روان شوی. دغه وخت کې داسې یو کنډر پروت و، روانه وجاړه پرته وه. نو دی وی دا سمو، خو د دې هغه احترام د دې کافرو په زړه کې د مشرکانو په زړه کې و. څنګه یې سمه کړو؟ او یو دې کې یو بل شی و، روایت کې راځي و یو اجدها و یو غټه، هغه به کله کله راپاسېده او د دیوال د پاسه به داسې پرته وه. نو دی په ډه کې یره وه، یریدل به وي چې تا اجدها راونځي راپسې، دا خو الله د حفاظت دپاره جوړ دلته مقرر کړې ده. نو د هغې اجدها نه به هم یریدل. د خپله کې قبیلې را جمع شوې او خپله کې مشران را جمع شو او په دې خبره باندې مشوره وکړه چې دا خانه کعبه سمو، خو چې دا سمو خو دې کې یو اجدها ده چې هغې سره به څه کېږي، او هغې ته موږ څه ویلی هم نه شو، کېدی شي هغه الله پاک مقرر کړي. او که موږ لړو موږ ته څه ووایي، یا هسې نه چې الله پاک وایي چې زما کور هم ولې ولړو، نو موږ تېرېږو هم. نو په دې باندې قدرت داسې کول، یو مرغۍ راغی، یو غټ مارغه راغی او یو غټ مارغه راغی او هغه اجدها راوتې وه او چت یې په پنجو کې واخېسته وویړه. چت یې ووړه، پته یې ونه لګېده چې کوم پل یې ووړه. چې وویړه دی په ړه کې ړی ښه شویره معلومېږي دا چې زمونږ په دې اراده باندې الله خوشحاله دی. دا اجدها ځکه لرې شوه چې الله پاک په دې خوشحاله دی چې موږ دا خانه کعبه جوړه کړو. نو بس اراده وکړه. نو امیه بن خلف دی بیا وی چې لومبی ګزار به دې له څوک ورکوي، لومبی خښته به ترې څوک لړی، لومبی ګټه به ترې څوک لړی. امیه بن خلف هغه امیه وی زه به پې شروع وکړم او بیا به راپسې تاسو شروع کوئ. ټیک ده، هغه لړ اللهم لا نريد الا الخير او دعا وکړه یا الله ګورې موږ دا خانه کعبه لړو خو زموږ اراده د خیر ده، د نقصان او د ضرر دپاره یې نه لړو. نو د هغې نه یو بس کودال یې واخېسته او راخلاص یې کړه، یو څو کاڼي ترې نه ولړول، یو څو ګټې ترې ولړولې. چې ویې لړولې باقي پرېښودې، بس دې ته نور کش مه کوئ. شپه به تېره شي، در ساره پورې که څه پریشاني پېښه نه شوه، څه غذاب رانغې، څه پریشاني رانله، نو معلومه ده چې الله پاک پې خوشحاله دی. او که نه څه چلو شو نو بس بیا به دا یو څو ګټې دي بیا به یې پې کېږو، بس بیا ورته کش نه کوو. څومره د خدای د کور نه یېرېدل، څومره یېرېدل. کافر دي، مشرکان دي، د خدای د کور ته د ضرر د رسول نه دومره یېرېدل. اوس مسلمان دی او د خدای په کور باندې هیله نه کوي، په پکو هیله نه کوي، په بلپونو هیله نه کوي، په یو پي ایس او په بیټرۍ هیله نه کوي. و ته څنګه مسلمان یې؟ ته خو د مکې دا مشرک نه هم د پاسه ورلی، دوره زړور خو هغه هم نه و لکه دا ته چې سوره یې چې ته دې ته ورځې او داسې کار کوې. بهرحال شپه تېره شوه چې سار شو، خیر خیریت سره سار شو، بس دی یره کار سم دی، معلومیږي چې الله پاک پې خوشحاله دی. بس شروع شو د هغې دغه کړوې لړوله، خانه کعبه مبارکې ولړوله. او بیا هغې کې غټې غټې قبیلې په دغه کې مکه معظمه کې 4 وې، او هغې سره وړې وړې قبیلې نورې هم وې. هغه یې ولګېدل او په غرونو کې قیمتي صحیح ګټې کتې، او هغه به یې ښکلې جوړولې او هغې را جمع کولې. او بیا 4 وړو قبیلو ته یو دیوال اواله شه، دا یو دیوال به دا به ته خیجې، دا یو به ته خیجې، دا یو به ستاسو قبیله، دا یو به ستاسو قبیله، په دې طریقه به دیوال خیجي. نو ټولو به پکې یو شان نیسئ. بس هغسې شروع شو. او خو دا یو کار یې هم وکړو چې یاره خانه کعبه مبارکه دا چې ده نو دې وخت کې موږ سره دوره څه نشته دی، مال دوره نشته چې دا پې موږ ټوله جوړه کړو. نو څه لږه حصه به دې جوړه کړو، چت به پې واچو، دې باقي نه به هسې دیوال راتاو کړو چې خلک طواف کوي چې دې نه دننه نه راځي، چې خانه کعبې حدود راغلي دي، خو موږ سره دوره څه وسایل نه و چې موږ پې دا خانه کعبه جوړه کړې وې. نو دې وجې نه داسې به وکړو چې لږه حصه به ترې آباده کړو، دا لږه به پرېږدو، دا به بیا شي. نو ختیم تاسو اوس هم ګورئ، دا ختیم چې دام د خانه کعبې حصه ده، خو دا هغوی پرېښوده او هغوی سره وسایل نه وو، هغوی ښه مالدارو، خو هغې دپاره هغوی اعلان وکړه مشرانو، وی دې کې به هغه پیسه راړي چې بلکل پاک او صفایي. ځکه چې عربستان جهالت ډېر و، نو په ډاکو او په مار او په داړ او په
په رنګ رنګ طریقو باندې به هغوی مالونه خلکو نه اخیستل نو هغه اکثر پلیت او ګنده مالونه وو نو د خانه کعبې دپاره به یې داسې مال پکار وي چې هغه څه قسم په هغې کې څه د نقصان نه وي نو داسې پاک مال چا سره نه و ډېر کم نو په هغه کم مال باندې ټوله نه ابادېده نو څه حصه یې ترېنه شروع کړه نو هغه څه حصه چې بره بوتله او دا څه بار پرېښوده چې سمن دې بوتله خبره پکې راله د حجر اسود د کاڼي دا به پکې لګول غواړي اوهوی دا کاڼی خو ډېر قیمتي کاڼی دی او دا ورته پته وه چې دا د جنت نه راغلی کاڼی دی او دا چې کم خلک ولګوي نو هغه قبیله هغه قوم به په ټوله دنیا باندې به یو هیرو شي هغه به ډېر قیمتي شي نو دا که موږ ولګو نو ښه به وو بلې قبیلې وې که دوی موږ یې ولګو نو دا به ښه بلې قبیلې وې نه دا چې موږ ولګو نو ښه به او بلې وې چې نه موږ یې ولګو نو په دې باندې د هغه یو بل سره زد راغی او جهالت خو د مخکې نه وو نو هغه زد دومره حد ته لاړ چې یو قبیله داسې په کنډول کې وینې راړې او ټولو پکې لاس ووینځل وی چې په څه طریقه هم دا د موږ نه به بل څوک نه لګوي موږ به یې لګوو که په رضا موږ ته څوک اجازت راکوي ښه ګنې نو دا وینو کې لاس وینځل به دې دپاره و چې موږ هر قسم حالاتو ته تیار یو مرګونو ته خپله وجل بل وجل هر څه ته تیار یو خو لکه د خپلې خبرې نه اورېدو ته نه یو تیار دا لاس په وینو کې وینځل دا به د هغې یو طریقه وه نو هغې لاس په وینو کې وینځل بس خلک خبر پوه شو وی دا قبیله خو حد ته ورسېده دی خو ته اوس نه وړي بس په دې کې پریشاني جوړه شوه ولید ابن مغیره دا پکې مشر سړی و دغه وخت کې دی راپاڅېده ودرېده وی تاسو ټول په دې باندې تاسو دغه شوي یو بې اتفاقي راغله او دښمني جوړه شوه چې یو وایي حجر اسود به زه لګوم بل وایي به زه لګوم وی ذات یو طریقه ښیم که ستاسو پرې رضا وي وی څه وی چې سار نن سار ړومبی دې خانه کعبې ته څوک راشي هغه به د دې فیصله کوي چې دا به څوک لګوي که ستاسو دا خوښوي د یو ته ډېره ښه ده په دې زموږ اتفاق دی اتفاق داسې کېده چې سار وختي ړومبی نبی علیه السلام په باب بني شیبه دا یو دروازه ده اوس هم دروازه ده بني شیبه دروازه ورته وایي په دې باندې نبی علیه السلام را دننه شو ټول ړومبی نبی علیه السلام راغی او چې را دننه شو خلکو ته پته ولګېده وی الامین الصادق دا خو ډېر قیمتي سړی راغی زموږ په دې اتفاق دی دی به زموږ فیصله وکړي نبي علیه السلام ورته ستاسو څه خبره ده وی په حجر اسود باندې جګړه ده نو وی تاسو راله فیصله وکړئ چې دا څوک ولګوي وی ایدي بالصوت ما باندې فیصله کوي وی یو کپړه راړئ یو څادر راړئ هغوی وله څادر راوړه څادر یې کېښود ویې غوړو نبی علیه السلام ورغی او حجر اسود را اوچت کو په څادر کې کېښودو د هرې قبیلې مشر ته وویل راشه یو پلو ونیسه یو پلو ټول ونیسه وی راړئ دلته چې هلته یې ورسه دیوال ته یې ور اوچت کړه نبي علیه السلام اوچت شو هغه ځای کېښوده وی زه ټیک شوه وی زمونږ ستا په فیصله رضا ده مونږ په دې ټول داسې الله پاک نبي علیه السلام ته د انصاف د عدل او داسې الله پاک ولې یو کمال ورکړی و داسې امن فسن و نو حجر اسود یې کېښوده بس په هغې سره د نبي علیه السلام هغه چرچه نور هم اوچته شوه هغه یې ومنل وی دا ډېر قیمتي سړی دی په دې دوران کې چې نبي علیه السلام ته لا نبوت نه دی ملاو ډېر کارونه د نبي علیه السلام نه داسې شوي دي چې په هغې باندې د نبي علیه السلام د اخلاقو د نبي علیه السلام د عاداتو د نبي علیه السلام د کردار د نبي علیه السلام د خبرو هغه د هغې هغه د نبي علیه السلام د صفاتو هغه ټولې دنیا مسلم کړل ټولې دنیا تسلیم کړل زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا یو ماشوم دی او د خپلې مور سره راغلی و بابا کر راغلی و او دا امور سدس نومو انو هغه راغلی سدس دی یا بل شان داسې څه نوم دی وی هغه راغلی دی او دا یو په دی باندې یو قبیله و نو هغه یې پرې حمله وکړه چې حمله وکړه هغه وخت کې به دغه مار داړو یو قبیله به راتله به په لاره د تجارت سامان مال به ورسره دې پله به ورته څه کسانو مشوره وکړه یو قبیله را روانه ده قافله را روانه ده موږ به ورته کینو مال به ترې واخلو دکه مار داړو هغه وخت کې دغه ډاکې وي دغه ډکېتای وي دغه تختول را تختولو دغه کارونه به ډېر کېدل
نو په دغه باندې چې حمله وکړه نو په دې کې دا زید ابن حارثه د خپلې مور سره دا ماشوم یې دننه راوتښتو دیم په هغه مال چې هغه لوټ کړ نو په لوټ کې دا زید ابن حارثه هم لوټ شو دی هم راوستی شو او دی چې راغی انو حکیم ابن حزم دا د خدیجې بیبي وراره دی د ده لاس له راغی ده واغسته په پیسو یې واغسته په 400 درهم یې واغسته راوسته او خپلې په کول یې ورکړ هغه ډېره مالداره وه خدیجه بیبي هغې له یې ورکړ بس د هغې غلام شو چې کله د خدیجې بیبي نکاح د نبي علیه السلام سره وشوه نو دا زید ابن حارثه نبی علیه السلام ته په تحفه کې ورکړ وی دا زما غلام دی ما تعالی د الله په نامه په تحفه کې مې درکړ هغه ماشوم نبی علیه السلام سره و دغه ماشوم چې د مور نه د قافلې د خلکو د ډاکوانو راوتښتولی دی او بیا دلته خرڅ کړی دی او بیا د خدیجې بیبي لاس ته راغلی دی پلار ته پته نشته مور ته پته نشته چې ماشوم به کوم ځای پلار ورپسې ډېر زیات جړل ډېر زیات یې ورپسې جړل ډېر اشعار یې ورپسې جوړ کړي دي بچیه تا باندې چې سار شي نور ولګېږي نو ستا په غم کې را باندې اوښکې مې بهیږي بچیه چې ماښام شي خلک وده شي او ستا غم را باندې تازه شي بیا را باندې سره شروع شي داسې قسم اشعار یې وي او یو خوا بل خوا ډېر وګرځېدل خو د ماشوم څه پته ونه لګېده چې ماشوم څه شه ماشوم نبی علیه السلام سره د غلام د نبی علیه السلام خدمت کوي چېرته یو قافله د عربستان دغه ځای نه راغلې د مکې معظمې ته او چې دې ماشوم ته یې وکتل نو دې کې وخت تېر شوی خو هغه قافلې والو کې یو کس دا ماشوم وپېژند ویره که خدای مې نه خطا کوي دا خو د پلاني دا خو د حارث زیه دی د ده د پلار نوم حارثه و دا خو د حارثه زیه دی چې قافله واپس لاړه ورته یې ویې ستا هغه ماشوم موږ ډون لګولی دی وی کوم ځای دی په مکه معظمه کې دی ښه بس هغه ځان سره خپل رور راواغسته د دې زید صاحب تره دی لکه او پلار یې شو او تره یې شو دواړه رالل او سوره سفر یې کړی دی او مکې معظمې ته راورسېدل چې دلته راغله نبي علیه السلام سره ملاقات وشو نبی علیه السلام سره ملاقات شو نبی علیه السلام ته وایي ستا د خوالي ستا د شرافت ستا د عزتدارۍ او ستا د میلمه د قدر دا صفات چې دا په ټوله دنیا خواره شوي ته د میلمنو سره هم ډېره ښکلې رویه کې تا کې شرافت هم ډېر دی تا کې عزت هم ډېر دی ته امانتګر یم یې ته صدیق هم یې ته امین هم یې ستا امانتګري او دا په ټوله دغه باندې مشهوره ده تاسو ویل څه غواړئ نبي علیه السلام ته مطلب هم څه دی څه وایئ ورته وی صاحبه زمونږ یو بچی دی او ستا په لاس کې دی او ستا غلام دی هغه زمونږ نه روک شوی دی چا غلام کړی دی او تاسو باندې خرڅ کړی دی هغه ماشوم پسې راغلی یو چې د هغه څه فدیه ده چې د هغه څه پیسې دی موږ درکوو خو ماشوم موږ ته راکړي نبی علیه السلام ورته وفرمایل ورته وی هغه ماشوم چې تاسو کوم غواړئ داغه د فدیې خبر هم نشته داغه د پیسو خبر هم نشته هغه ماشوم به راولو دلته به ودرو اول وګورئ چې دا ستاسو ماشوم دی او که بل څوک دی ماشوم یې راوسته ښځه ته زید صاحب چې هغه زید صاحب داسې وکتل انو زید صاحب خو ماشوم دی بدل شوی به خو پلار یې خو نه بدلېږي نو زید صاحب چې وکتل چې دا خو زما پلار دی دا بل متر دی ورته وای او دا ماشوم زما هغه بچی دی بلکل زه د دې ګواهي کوم دا زما هغه بچی دی زید صاحب ته وایي ته څه وایې وی او د الله پیغمبره نبی علیه السلام لا پیغمبر نه دی ورته او زما آقا بلکل دا زما پلار دی دا بلم پیژنم دا متر دی نبی علیہ السلام دی ته خبره وکړه زید صاحب لا اپل دی نه دی را مخامخ شوی ورته وایي دا زید به راولو دا ماشوم به راولو که ستاسو یې انو بیا به ورته خبره وکړو
که تاسو ته راځي نو زما د طرف نه به پې څه پابندي هم نه وي او د هغه څه فدیه اخیستل به هم نه وي د هغه پیسې اخیستل به هم نه وي په هر څو قیمت چې ما اخیستی دی نو هغه زما در پاتې ماشوم ستاسو شه ځان سره بولئ او که چېرې هغه ماشوم چېرې تاسو سره نه ځي او دلته خوشحاله وي نو ګورئ بیا به دا یو مهرباني کوي تاسو په هغه باندې زور نه کوئ بیا پې زور نه کوئ پلار یې ډېر خوشحاله شوي دا ستا غوندې صفت خو په دې تمام عربستان کې په چا کې نشته دا ستا غوندې د عزت خبره خو په دې ټول عربو کې څوک چاته نه کوي دا خو که ما بل چاته ویلی وی چې دا ما په 400 روپۍ اخیستی دی او بای زه نه خرڅوم که خرڅوم نو اوس به په زر باندې خرڅوم یا به څه کوم یا څه حالانکه تا پې پیسې ورکړي دي او تا ما ته داسې جواب ستا غوندې انسان خو دا چېرته مونږ نه دی لیدلی ډېر خوشحاله شو چې زید صاحب راشي او چې ویې کتل زید صاحب راغی او بلکل دا زما هغه بچی دی نبي علیه السلام ورته وایي زید وایه کنه څنګه دې خوښه ده دا څوک دی وی دا مې پلار دی وی دا بل متر دی دواړه ښه پېژنم ورته وی دی خو تا پسې راغلي دي او نو ستا څنګه خوښه ده که ته ورسره په خوشحالۍ باندې دی نو زما اعتراض نشته خپل پلار سره ده خپل کور ته ده مور به دې پریشانه وي ټول خپلوان به دې پریشانه وي زید صاحب ورته وایي د الله نبي علیه السلام ته مخ راواړو ورته وایي چرې هم داسې نه کړي چې زه تا نه لاړ شم د خپل پلار سره هم نه ځمه پلار ورته مخ راواړو بچیا دا څنګه خبره دې وکړه داسې ماشوم چې د مور پلار نه روږ شوي وي خو مور او پلار پسې رده شپه جاړي چې کله به میلاویږي او تعالی زر عالم زه دې بوځم د غلامۍ نه دې خلاصوم تعالی ازادي در کوم نو ته په غلامۍ خوشحالېږي او ازادي نه قبلې او ته خپل پلار نه قبلې او یو پردي بنده سره خوشحالېږي او ورته بابا بلکل خبره دې صحیح وکړه خو تا ته د دې سړي څه پته ده چې دا څنګه سړی دی داسې مینه خو ماله تا هم نه ده راکړې داسې مینه ماله خپلې مور هم نه ده راکړې داسې محبت ماله ما په رشته کې چا هم نه دی راکړی دومره عزت ماله چا نه دی راکړی لکه دې زید صاحب چې لکه دې پیغمبر نبي علیه السلام دې محمد زما آقا نبي علیه السلام یادوي د چې ماله کوم عزت راکړی دی ورته وایي بابا پکېږه ما روغ جوړ یم ښه خوشحاله یم دلته کې یم او دلته کې به یم د دې ځای نه بل پله هېڅ چېرته هم تلل نه غواړم پس ملاقات له راځئ خو لکه زه نه ځم هغه پاتې شو نبي علیه السلام چې د زید صاحب دا خبرې واورېدې نو زید صاحب ته وایي ماشوم دی ورته وی د نن نه پس ته په ما آزاد یې ما ته آزاد کړی ته غلام نه یې ته ما آزاد کړی غلام چې به آزاد شم داسې لکه چې جیل کې سړی پروت وي او ورپسې رهایي لړه شي ورته وي پلانې بار راوځه هلکه ستا رهایي راله ته خلاص شوې نو چې دته یو جیلي ته چې څوک وایي چې رهایي راله خلاص شوې دغه جیلي به په دې جیل کې که د شپې نیمه شپه دم بار به راوځي په هغه ځای کې بیا وخت نه تېروي بس رهایي راله که نو اوس څه کوم جیل کې که دی ښه په سهولت سره هم دی بیا جیل کې وخت نه تېروي نو دغه شان د غلامۍ نه چې سړي ته ازادي راشي ډېر خوشحاله شي زید صاحب ته وی ته آزاد یې هغه خوشحاله وی ټیک ده د الله پیغمبر نبي علیه السلام هغه پیغمبر لا نه دی خو لکه زه د هغه نوم په پیغمبر سره یادوم ټیک ته چې تا آزاد کړم خو زه ګورې د تا نه نه ځم زه به ستا خدمت کوم زه به دلته کې یم نبی علیه السلام ورته وفرمیل وی چې ته ما آزاد کړې او ته زما خوا نه نه ځې او تا پلار پرېښودلو نن نه پس زه ستا پلار شم او ته زما زویه شوې نبی علیه السلام په زوی سره ونیسه دکه وجه وه چې دی به بیا نبی زید ته به دا زید ابن محمد به ورته وي دا د محمد زوی دی صلی الله علیه وسلم د نبی علیه السلام ته د زوی نسبت پې ورته کو هغې نه وروسته بیا سوره احزاب کې راغله الله پاک وفرمیل ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین نبی علیہ السلام د چا پلار نه دی په نارینهو کې په سړو کې هېڅ یو سړی د نبي علیه السلام زیه نشته نارینه اولاد د نبي علیه السلام ماشوموالي کې نه وو هغوی سړي شوي نه وو لا هغوی لا ماشومان وو نبي علیه السلام او الله تعالی وفرمیل
تاسو یو ماشوم چې بلای نو خپل پلار په نوم بلای په پردي سره مه بلای او د زیه چې پردی په زوی سره ونیسه نو دا زیه کېږي نه من راله ځکه چې نبی اسلام د زید له واده کړی دی حضرت زینب بیبي وله کړې ده هغه زینب بیبي زید سره نه خلاصه شوې ده بیا د نبی اسلام په نکاح کې راغلی ده نو بیا به د کافرو خبرې کولې وي خپل انګورې په نکاح واغسته الله حکم راولېږي دا د زیه نه دی زیه هغه دی چې کوم د مور د کوم سړي نه او د کومې ښځې نه پیدا وي د هغه زیه دی باقي که پردی زیه په زوی سره ونیسي دا زیه کېږي نه اوس هم دغه مسله زیه پردی زیه نه زیه کېږي کته په کاغذ کې ولیکي کته په اسټام ولیکي کته په عدالت باندې او د دې تمام پاکستان د مشران په دستخط مو کې چې دا د زیه دی او دا زیه نه دی دا زیه کېږي نه دغه سړي ښځه د مور کېږي نه دغه سړي اولاد د دغه ورور خور کېږي نه په شریعت کې د وراثت د پسې ځي نه دا نه زیه کېږي نو زید صاحب نبی علیہ السلام په زوی سره ونیسه او زید صاحب بیا قربانین کړی دا ته صحابه ډېر لوی صحابه دي ابو بکر صاحب ډېر لوی صحابي دی عمر فاروق رضی الله ډېر لوی صحابي دی خو په قرآن کې د یو صحابي نوم نشته بې د زید نه چې د زید صاحب نوم په قرآن کې راغلی دی فلما قضا زید منها وطرا زوجناک الله پاک هغه ځای کې ویلي چې زید نوم یې پکې راوستی دی دا د نبی علیہ السلام کارنامې وي دا د نبی علیہ السلام صفات وو دا د نبی علیہ السلام اخلاق وو دوره حتی یو څه کسانو دغه وخت کې دا د نبی اسلام پیغمبرای ته لاسه کلونه شته خو د نبی اسلام هغه دور کې چې لا پیغمبر نو هغه وخت کې د نبی اسلام داسې صفات وو چې خلکو ته تسلیم وو څه کسان دي او هغې کې ورقه بن نوفل دی یو عثمان نوم دی یو بل دی نو دی دغه جهالت کې د دې بوتانو عبادت نه خوښ او دا ورته ښه نه ښکارېدل وی به هم داسې وی دا څنګه ته ګټو عبادت په بنده کوي د ګټو عبادت په بنده کوي نو خپله کې مشوره وکړه وی یاره دا د کاڼو د عبادت خو مونږ ته ښه نه ښکاري داسې کو چې ته حق پسې وځو چې دا حق چې ته وګورو چې حق الله څوک دی حق خدای څوک دی د عبادت حقدار څوک دی د عبادت د چا کول پکار دی نو دغه عثمان صاحب چې دی دا عثمان حضرت عثمان رضی الله عنه نه دی دا بل عثمان دی نو دی د هغې پسې روان شول دی دغه ته لاړ قسطنطنیه د شام علاقه هلته لاړ روم شام روم قسطنطنیه قیصري روم دغه وخت کې بادشاه دی او د بادشاهي په ټوله علاقه باندې ده او مشرقي ممالک او مغربي ممالکو کې هم د ټول گورنران وو خو په دې مکه معظمه باندې د هولډ نه و په دې مکه معظمه باندې د مشري نه وه د خواهش دا کو چې داسې وشي چې په دې مکه معظمه باندې زما مشري راشي دا قیصري روم چې دا روم دا بادشاه چې دا عثمان دی روم ته ورسېد هلته کې چې وخت تېر کو نو هلته ورته څه د حضرت عیسی علیه السلام د دین د مذهب والا خلک میلاو شو هغه خلک چې ولیدل رته پرېوتل بیا دا خدا صحیح دین هم دا دی هغه وخت سره حق مذهب د عیسی علیه السلام حق دینو خدای چې کې تحریف شوی دی نو بس هغې سره شو یاره موږ حق پسې ګرځېدو هغه حق دین ماته میلاو شو خو د ده اخلاق عادات ډېر ښه او د صفات ډېرو شرافت عزت پکې ډېرو نو د ده صفت ورو بادشاه ته ورسېد بادشاه دی راوغوښته او بادشاه ځان سره کړ د ده خبرې اترې چې واورېدې رته یې پرېوتې ته د کوم ځای نه راغلی وایي زه د مکې معظمې نه راغلی یم وایي ښځه به تاله ډېره غټه تنخوا در کوم ته زما ډېر خوښ یې ته ډېر ښه سړی ما سره سرحدې تېرې کړه سرحدې تېرې کړې نو هغه لا هم رته پرېوته بس بیا دې پوه شو وایي دی دا سړی د کار سړی دی او دی ډېر عزتدار هم دی دی امانتدار هم دی دیانتدار هم دی او ټیک هم دی روغ هم دی شریف دی بدماش بدعمله نه دی نو د ده خبره هم خلک مني بادشاه له کې وایي
وایي چې دی زه تیار کړم او دی مکې ته لاړ شي نو دی په مکه کې زما دپاره کار سم کي نو په مکه به زه ورشم دا مکه به هم زه په خپل دغه کې واخلم نو ده باندې محنت شروع کړو ډېر غټ دولت یې ورته ورکړ ډېر دولت یې ورته ورکړ ورته یې زه اوس مکې ته لاړ شه چې مکې ته یې را رسخته نو څه اوښان یې وله ډک کړل د بارونه یې په وله ډک کړل د مال نه وې دا ستا شو او په مکه معظمه کې زما والا خبره شروع کا زما صفت شروع کا زما هغه خبرې شروع کا چې دا خلک ما طرف ته مایله شي هغه ورته ټیک ته هغه عثمان را روان شو مکې معظمې ته راغی او چې مکې ته راغی په مکه کې د ده خبرې شروع کړې داسې یو بادشاه دی داسې دی داسې دی هېڅوک د ده په دې خبرو نه پوهېدل دا باندې وخت کې دا سیاست دور حد ته ورسېږي دا سیاسي چالونه دې ځای ته ورسېږي چې په دې بیا عوام نه پوهېږي چې دا څه دي او څه نه دي لکه په دې موجوده حالاتو کې تاسو وګورئ دا څه دي نو په دې موږ نه پوهېږو چې دا څه دي هېڅ پرې نه پوهېږو کله مرض راوځي پرې نه پوهېږو چې دا مرض دی او که دا څه بل څه دي کله یو بل څه خبر راوځي کله بل څه خبر راوځي کله بل څه خبر راوځي په دې نه پوهېږو چې دا زموږ د خیر هغه سیاسي چالونه د سیاستدانانو دوره حد ته ورسېږي چې په هغې باندې هر څوک نه پوهېږي نو عثمان چې کله دلته راغی او په مکه معظمه کې د روم بادشاه هغه خبرې شروع کړې د هرقل کیسري روم د کیسري روم خبرې شروع کړې بس خلک ورسره ملګري کېدل او قریب وه چې دوره ملګري په دې مکه کې پیدا کړی وی چې بس روم د کیسر ته کار سم شوی چې هغه راغلی وی او دا ځای قبضه کې اخیستی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی ډېر لوی نظر ورکړی حالانکه هغه وخت کې لا پیغمبر نه و او راغی او خلکو کې یو خبره خپره کړه یو پروپیګنډه یې وکړه عامو خلکو ته وویل دا سړی چې کومې خبرې کوي ځان پوه کوي په دې باندې دا د دې انجام ګور ډېر غلط دی د هغه روم بادشاه به راځي او ستاسو به مکه به قبضه کوي او دا مکه په قبضه کې اخلي دې پاره چې دا دغه دپاره یو ډېر ښکلی ځای دی سمندري ګودر دی د مشرقي ممالک دي او که مغربي ممالک دي د ټولو تجارت په دې ځای باندې کېږي په دې ګودر باندې کېږي نو دا ځای د هغې ډېر په دې کې ډېر غټه سودا ده چې دا حاصله کړي پس هغه خلک یې ورته بلوه کړه هغه عثمان یې ګډوډ کړه هغه وایي اوهوی ښه ده خو زه خو په دې نه وم پوه داسې حد ته محترم و نبي علیه السلام ته الله تعالی خوی اخلاق ورکړو خلکو به هغه وخت کې په بربنډه د خانه کعبې طوافونه کول هغه خانه کعبه مبارکه چې کله جوړه شوه او نبي علیه السلام دا د نبي علیه السلام د هغه دور خبرې تاسو ته ما وکړې کومې چې لا پیغمبر نبي علیه السلام ته پیغمبري نه وه میلاو او دا خانه کعبه مبارکه جوړه شوه د دې نه وروستو نبي علیه السلام تر ژونده پورې دا په دقه شکل کې وه عایشې بیبي ته نبي علیه السلام وی عایشې ستا کوم نوې مسلمانان شوی دی او که چېرې زه دې خانه کعبې له ګوتې وړلم نو هسې نه چې دی خفه شي او دی مسلمانان د خپل اسلام راته پرېنږدي ګنې نو زما زړه غواړي چې دا خانه کعبه مبارکه زه ولړم په هغه شکل یې کم چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې وه او هغه داسې وه چې دا خانه کعبه اوس چې کومه ده دام وه او دا ورسره دا غونډی ځای ختیم چې ورته وایي دا ختیم ورسره هم په خانه کعبه کې دننه و او دوه دروازې وې دا یو دروازه خو مشرق طرف ته یو دې ته مخالف د اپوزټ طرف ته مغرب طرف ته دروازه وه بل دا ده چې دروازې ځمکې سره جوختې وي اوس خو ډېره اوچته باندې ورته نه رسي لاس ورته ایله داسې رسي دا ځمکې سره جوختې وي او دا ختیم هم پکې رادن نه و نو یې زما زړه غواړي چې داسې مې کړی وی خو زه کې نه کوم چې که چېرې وکړم داسې دا خلک به ګډوډ شي وایي به چې دی خو د خپل پلان نکاح خانه کعبې ولړوله نو د حکمت دپاره د نبي اسلام هر کار د حکمت نه ډک نو یې داسې نه کول د هغې نه وروستو ورپسې دور بیا راغی د عبدالله ابن زبیر صاحب رضی الله عنه هغه په دې خانه کعبه مبارکه په دې مکه معظمه باندې ګورنر ولګېده او چې ګورنر شو نو هغه په خپل دور کې بیا داسې او دغه وخت کې په ده باندې یزید حمله وکړه په دې خانه کعبه مبارکه باندې نو دې عبدالله ابن زبیر صاحب هغه خانه کعبه مبارکه بیا چې کله دغه دور پرې راغله نو ویې لړوله او په هغه شکل کلکم شکل باندې چې نبي علیه السلام یاده کړې وه
هغسې جوړه کړه د ختیم یې پکې را دننه کړ او دا خانقاه دا دروازې وله ښکته کړې چې کله یې دا دغه کړه نو دې کې یزید ورباندې بیا ورپسې د حجاج ابن یوسف صاحب د حجاج ابن یوسف دور راغلی دی نو هغه ورباندې حمله وکړه حجاج ورباندې حمله وکړه دا عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه چې دی په خانه کعبه کې په مکه په دغه کې په حرم کې دننه قتل کړ حجاج ابن یوسف ډېر لوی ظالم تیر شوی دی د ده ظلم مشهور دی 1,20,000 د عالمان وژلي دي او دې کې لوی لوی خلک لوی لوی عالمان دي لوی لوی عالمان دي نو چې هغه په ده باندې دغه وکړه حمله وکړه د عبدالله بن زبیر سے به حرم کې قتل کړ او خانه کعبه مبارکې بیا په هغه زوړ شکل د جهالت په هغې جوړه کړه چې نبی علیه السلام یې زما غواړي چې زه سمه کړم نو عبدالله بن زبیر صاحب سمه کړه خو دی راغنده ولاړو د خلک وایي دا د حجاج د لاسو جوړه ده دا د هغه د لاسو جوړه خو د هغه خیله نه ده جوړه کړې دا د ختیم ته بیا هغه ویسته دا دروازې وله بیا اوچته کړه او بل طرف د دروازې ښکته کړه داسې کار یې ورسره وکړ بیا چې کله دا د یزید دغه چې راغی نو هغه بیا داسې وکړه چې حمله وکړه چې حجاج ابن یوسف راغی او حمله وکړه نو خانه کعبه مبارکې بیا په منجنیق او په دغه وویشته او داسې وکړه چې کله ورپسې بیا د بنو عباس دور حکومت راغی مهدی بادشاہ شو مروان ابن عبدالملک بادشاهی ده او په دې حرم شریف باندې یو گورنر مقرر کړ نو هغه بیا دا وی حضرت امام مالک رحمت الله علیه دغه وخت کې بیا موجود دی نو هغه ویره امام مالک صاحب نه تاسو کوی کدا خانه کعبه د ولړو م بیا په هغه شکل کم هغه ته بچیا بس د خانه کعبه لب د لب ځای ته مجوړ اوس کته بیا لړی دا خو ته لبي جوړ څوک به لړی یا څوک به سمای بس هم دک کسي پرېږدا دا په دې طریقه باندې پاتې شوی ده خانه کعبه مبارک څو ځل لړول شوی څو ځل شوی ده دا ختیم چې سره خوا کې دا په خانه کعبه کې دن نه دی چې طواف کې دا غینه بار کې کاغې نه دن ورتاو شي خانه کعبه سره جوختاو شي نو طواف ته ونه شو ځکه چې د خانه کعبه حد دغه دی او کدی کې دن نه تا د ختیم کې موضوع کو نو دا څه لکه چې خانه کعبه کې دن نه موضوع کو بهرحال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو تمنا و چې دا زدا سکم او دا شاید چې بیا هم لړیږي دا سوز لړول شوی دا بیا لړیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغه دور چې کوم وخت کې د نبی علیہ السلام پیغمبر نو د ټول قبیلو په اتفاق چې دا صحیح دی دا حق دی دا یو شریف انسان دی دا یو ښه انسان دی دا یو امین دی دا یو صادق دی او چې چا ور سره سواسته راغلی ده نه چې دومره متاثره شوی دی چې هغه بیا نبی اسلام پرې ښودی نه دی الله دې موږ تاسو ټولو ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سیرت باندې عمل را نصیب کړي ورپسې د نبی علیه السلام ورپسې چې کوم ژوند شروع کېدو والا دی چې هغه د پیغمبرانو وروسته دی هغه بیا ډېر د کمال نه ډک دی دا خو هغه دور دی چې د جهالت دی او جاهل خلک دی او خپل ماشومان به وجلي خپل جنکای به وجلي خپل تن پیدا لور به وجلا تفسیر مزاری کیو چې 15 کالو بشنو بیا به وجلا او داسې به وجلا کوی به ولو کنست نیغه به پکې ودرول او خاره به پیواړو او په سر به ولا داسې ټوپکې جوړ کله ک بوره چې بند واړی ژوندای کنن وجلا خو به نه کما اولی علالولې به خولې هم باغی ته دوره تکلیف نو خو ژوندای به سره دا چل او باندې خلکو به سره داسې عمل کو داسې جهالت هغه وخت کې باندې خلکو به چې ماشومه لګو چاته شو 15 شپږو کالو بشوا نو بیا به له اوسو غړي ور کړی او ته به دا غړي د غرونو کې سره وګوره کلی تر کوزه نشي کرا کوزه شوي نو وج نمبر هغه با غرونو کې غړي سرولې او دا غینه باغ کپڑے ختم شو خو کلی ته بنشورات لې کله ځان نه پانی مانه تا وکړي کله ځان نه واخته وکړي او سوندنه جوړ کړه واخه ځان نه تا وکړي په دې میدان پټو د سر نه به او لمسه جوړ شاته ور پسې لکه د برټو او د دې وخو او د دې لمسه ځوړ د وخت بيداسي شو یو زناور به جوړ شو هغه ماشومه به کلی ته نشو را کوزي دي ککلی ته کوزي کم نو
بیا به پلار به مې وجني نو بس دې نه ښه دا ده چې په دې غرونو کې دقسې وخت تېروم. دومره حد ته جهالت تللی و. د خانه کعبې طواف به خلکو کو، په بربنډه به یې کو، نارینهو به د ورځې کو، زنانو به د شپې کو. دا د هغوی جهالت و. دومره حد او په هغه جهالت کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام امانتګري، د نبي علیه السلام شرافت، د نبي علیه السلام اخلاق، د نبي علیه السلام عادت، د نبي علیه السلام هغه کړه وړه هغه جاهلانو ته هم تسلیم وو. دومره ښکلی الله پاک نبي علیه السلام له کمال ورکړی. خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی، نورې کل واړه صفات دي په رښتیا. الله تعالی وله ډېر لوی کمالات ورکړي. داسې په جهل کې او په داسې تیاره کې چې یو سړی اواز لګوي د الله د وحدانیت چې دا به څومره ګران کار و، او چې وی لګو دا اواز دا راروانه انشاءالله بله جمعه به ته ووایم چې نبي علیه السلام ته څومره پریشانۍ جوړې شوې وي، څومره سختې ورته راپېښې شوي دي. هغه امین، هغه صادق چې د هغوی ټولو خوښ و، د ټولو په اتفاق و، او د نبي علیه السلام خبر به ټولو ته تسلیم وه، منلې به وه. خو چې کله د الله د وحدانیت یو هندو شاعر دی، هغه د نبي علیه السلام په حق کې وایي، او هغه چې وایي نو دې وجې نه وایي چې دا د مسلمانانو لیډر دی، پیغمبر دی یا مشر دی. نه، هغه د نبی علیه السلام پوره هغه چې کړی ده که نه، پوره مطالعه او پوره کتنې یې کړې د نبی علیه السلام، اخلاق یې کتلي، د نبی علیه السلام دین یې کتلی دی، مذهب یې کتلی دی، د نبی علیه السلام هغه عدل یې کتلی دی، حکومت یې کتلی دی، انصاف یې کتلی دی، د نبی علیه السلام هغه د زنانو رویه، د ماشومانو سره رویه، د بوډاګانو سره رویه، د یتیمانانو سره رویه، د نبی علیه السلام قانون، د نبی علیه السلام عدالت چې دا هغسې کتلی دي. نو هغه وایي در پیشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، در پیشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. اے اللہ پیغمبر یاد ہے وہ استاد دے تندی خولی چی دی انو اغی خدا اغی خو یو سمندر جوڑ کر اغی خوڑاند بیناگان کل اغی خوڑاندو لنظر ورکل او زنے دخل کرو خان کل. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. داد چا حکمتو داد چا دین وہ چاہ دا سے عملو کو چد یتیم نے در یتیم جوڑ کر. یتیم آغتا وی چی معشوم وی او پلاری مڑوی نو آغتا یتیم وی، او در یتیم آغا چاد آغا ملغلری توی چی پسی پائی کے بند یواز پرتائی. آغا یتیم چی خلقو بدکی ورگول ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدغ الیتیم. خلقو با یتیم لدکی ورگول مال بے غبن کو زانتا بے راکاگا. انو آغا پیغمبر چراغے نو یتیم نے در یتیم جوڑ کو داسیو ملغلرے دینا جوڑا کلا. دا دا چا حکمت ہو، دا دا چا دین ہو، دا دا چا مذہب ہو، دا دا چا اخلاق ہو، دا دا چا عدالت ہو جے دو راحت و رسید. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بر کا مولا کر دیا. علماء چونو دائی مولا گان جوڑ کل مشران جوڑ کل خود نتے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آغا خلق کے پخپل بیلاریو لکا خلط عمر سے خود نبی علیہ السلام سر کٹ کولو بزرا روانو دا دینا بیلاری بنور سوپی سنگ بھئی چیو سڑے دور حد تورسی گی چی دا پیغمبر سر کٹ کئی. او نبی علیہ السلام نا چاہتا پوسکوی لوی گناہ کما یودا. نبی علیہ السلام تو فرمائل شرک دا اللہ سرکول ورپسی کما یودانو. نبی علیہ السلام تو فرمائل دا پیغمبر قتل کول دا دیر لوی گناہ دا. اور آغا عمر چے نبی علیہ السلام پسی قتل ترا روان دے.
खुदनत जो राह पर औरों के रहबर बन गए। आगा खल्क के पखपल बेलारियो दर क़यामत पूरे द खल्क रहबरान जोड़ शो पखपल बेलारियो कुछ द पैगम्बर नास्त व नसीब शो द पैगम्बर अखलाक द नबी अलैहिस्सलाम आगा दिन बाने आगा ईमान व नसीब शो अनु आगा खल्क के बेलारियो द बेलारो खल्क द पार लारे वाला खुदल वाला अल्लाह ताला ते जोड़ कल ता से हद तौर रसेदल द नबी अलैहिस्सलाम रातल यौ लुय रणावा लुय खुदा पाक रहम व करम का अल्लाह ताला ज़का कुरान के फरमाई लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन अल्लाह वही प मोमिनान में ढेर नो एहसान करे दे अल्लाह बादना कहीं ए अल्लाह से एहसान दे करे दे माल दे रहा करे देना जायदाद दे रहा करे देना जामन दे रहा लड़ा करे देना दौलत दे रहा करे देना माल दे खुले जवानी रहा करे देना माल दे खुले सेहत रहा करे देना बांग्ला दे रहा करे देना दाम ने आदम या अल्लाह नो कम एहसान दे करे दे इसका एहसानात को ढेर दे कम एहसान याद है अल्लाह वही मादर बान एहसान करे दे चे मादर था दुमरख कुले पैगम्बर दर नसीब को दाम एहसान करे दे तगनूर एहसानात दानूर एगामात अल्लाह हर चाल वर्कई माल अल्लाह काफिर लम वर्कई मुसलमान लम वर्कई खज़ा अल्लाह काफिर लम वर्कई मुसलमान लम वर्कई जामन अल्लाह काफिर लम वर्कई मुसलमान लेम वर्कई मुख्तरम खु ईमान अल्लाह पाक हर चाल न वर्कई चीनियानुला रूसियानुला अमरीकनियानुला दगा खल्कुला अल्लाह अर्स वर्कड़ी दी कोई ईमान न ले वर्कड़े दा एहसान अल्लाह सिर्फ मंग पकीरान सरा करे दे द एहसान कदर कई मुहतरम हो द पैगंबर कदर कई द पैगंबर सर मीना कई द पैगंबर सर मोहब्बत कई द पैगंबर बाने नंगो कई जरूरत राशि अल्लाह दे मौता ठूल तद सरदार कौनैन कुल सुन्नत बाने अमल नसीब की अल्लाह जुल जलाल ज़ुल्स्ता ठूल नबी अलैहिस्सलाम इत्तिबा आमीन ढेर मलगरो दवा द पर वेली ज़का तौन चे दवा कई अल्लाह जुल जलाल कम खल्को चे दुआ दरख्वास्त कर दे और सब परेशानी जगह परेशानी ख़त्म के जो मलगिरी दुआ द पारे जमा बचे डिंगी माशी चीचले दे और पे खौर अस्पताल के प्रोत थे दुआ तो कि अल्लाह व कामिल गाजिल सेहत वर्की और चाद सौ ख़ास करदा मुसाफिर सोर दी जमंग दे दर्स पाख मलगरी दी और द दुनिया पर गुटुन के प्रात दी और जमंग दे दर्स के मुंग रजान मलगरे कई शरीकई पमंगे हक ते मुंग वत नूर खैर नशु रसोले दवा लुई खैर दे मुंग वत दवा को अल्लाह पखपल सफ़र की कामयाब की अल्लाह दे पखपल ने को इरादों की कामयाब की अल्लाह दे वत हलाल माल रिज़्क़ वर की और कस तंगसिया और सख्ती द मुसाफिर अल्लाह आ सख्ता और तंगसियागान ते नदरी के राहतुना और आसाना व तवर नसीब के खुदा द चा बची निश्तने कमल औलाद वर के द चा नारीना नबी अल्लाह नारीना औलाद वर के द चा कुरुना गैर आबाद दी पने को दीनदार रिश्तों बाने कुरुना आबाद गर्जे द चा सब परेशानाई दे ख़ास कर रबा पदी जुमात के पदी जमा के दासुर मुसलमानान चिरागली दी खुदाया तदे टूल खुदा पाक द शरीयत मुआफिक हाजतुना तखपल ख़जानों द खैर और रहमत न बराबर के अल्लाह दम तखपल रज़ा नसीब के आखिर ज़माने द नाकार फितनों फसाद में पामान के आखिर ख़ातिमा द कामिल ईमान सर के वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी।